مجددا ومصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو، یقینا د زکات هغه مسائل ما تاسو سره روان کړي دي. ډیر زکات مسائل خو انتهایی زیات دي، خو زما کوشش دا وی چې تاسو په دې 2-3 منټو کې د زکات هغه اهم مسائل تاسو مخې ته وړاندې کړم. یقینا ډیر ملګری پوښتنې هم کوي، نو ما ویل ځه د هغوی دپاره جواب به م شي او دک رنګې نورو مسلمانانو ته به هم دا فایده شي. نن مسله دا د محترمو یو ورور خپلې خور له زکات ورکولی شي او کنه، یا دا خور خپل ورور له زکات ورکولی شي او کنه. درېیمه دا چې خور خپلې خور له زکات ورکولی شي او کنه، دک رنګې یو ورور بل ورور له زکات ورکولی شي او کنه. څلور مسلې محترمو دا جوړیږي. نو محترمو زمونږ فتاوو لیکلي دي چې ورور خپل ورور لا غریبی او هغه د زکات مستحقی، یا دک رنګ یو ورور د هغه خور د واده د بل کلی کې د لری د او هغه غریبه ده، نو هغه له زکات ورکول بلکې ډبل ثواب لري. محترمو زکات خو اسیم ادا کیږي، خو په دې کې 2 اجر دي زمون فقهاو لیکلي دي. یو اجر دا چې د زکات ورکول ثواب ورته ملاو شي، او دویم دا چې دې ته به د صله رحمۍ پاللو هغه ثواب ورته هم میلاو شي. نو دکه 2 اجره زما محترمو د دک رنګ سړي دپاره به وي. نو محترمو زمونږ دک رنګ نورو مسایلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک چې کوم پیجونه دي هغه سبسکرایب کړئ، یو بل سره شریک هم کړئ. د دین اسلام هغه اشاعت محترمو اسیم زمونږ استادو فریضه ده. نو تاسو ته به انشاءالله د دې سکرین په رڼا باندې د سکرین باندې په ذریعه باندې به تاسو ته ډېر انتهایی اهمې مسلې هغه معلومیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.